ځکه روغه چې دا د الله خوښه ده او دا دوه ګروپه زه به ورته دوه ګروپه به ورته نه یم، زه ورته یو خاندان ویم. پوه شوې؟ دا خاندان چې خپل منځ کې دغه شي نو د دوی به زور نورم زیات شي. خبرې وکړئ. کله کله ما زه میجر نعیم جان صاحب نه اورم نو پاتیش کاله نوکرۍ کې مې دونه څه زده نه کړه چې څونه مې په ډي آر سی کې د خالد خان نه، اکرام حسن صاحب نه، مولانا عبدالله شاه صاحب نه یا کوثر خان نه زده کړل. نو دا سړی چې د ژوند سره سره د حجره پاس او جومات پاس نه وي نو د هغه ژوند هم نیمګړی وي. نو کرنل جانزیب خان چې کومې خبرې وکړې یقینا د یو پوخ جرګتي په توګه چې هغه کوم ډېر جوړ جرګتي وي هغه شانتې خبرې مخې ته کېښودلې او په بعضو بدو کې وي خیر وي. مشتاق خان خپله په دې سرډېرو په دې علاقو کې ډېرې د خلکو روغې جوړې کړي دي او کوي او خدمت کوي او خو نن ابتهار هم دغه ځای ته رارسي نو دې پسې شاته یو ډېر لوی جدوجهد پروت دی چې نن په دغه مقام باندې دی. نو دا بدو کې چې خیر وي نو زه به ابتهار خان ته دا خواست کوم چې ډي آر سی نه به کار اخلي. زموږ په دې عمرزو علاقه کې چې کومه لانجه ده او ډېره غټه لانجه ده او هغه کې رامخکې کېدل دي انشاءالله هغه هم حل کېدی شي. دا خپل ځان ورته مثال یې ښودی شي چې ما ته دغه مشران کېناستل، موږ سره په سټیج باندې جمعیت ناست دی، جماعت اسلامي ناست دی، پیپل پارټي ناسته ده، پی ټي آی والا ناست دي، ان پي والا ناست دي. نو چې موږ ټول په یو ځای کې ناستې شو نو دغه ځای کې ان پي او پی ټي آی ولې په یو ځای نشي کېناستې؟ نو چې لږ کوشش وشي نو انشاءالله دغه مسله خو هم حل کېدی شي. نو زه راغواړم میجر نعیم جان صاحب د ډي آر سی ډسټرکټ چیرمین چې د هغوی په کوششونو د هغوی د ملګرو د ټیم په کوششونو باندې دې وخت کې د 6,000 پورې روغ وشولې، دې کې څه 8,500 پورې 9,500 روغې دا 302 وشولې په دې 400 کې چې خلکه ډېر زیات کړېدل او دا د دې مشرانو په وجه شوي دي. ځکه زه د دوی ډېر ستاینه کوم کې نور دی کې د حمتي الله صاحب دی، مفتی صاحب، فلسطین صاحب دی، یاس خټک دی، نوید خان دی، نیاز علي دی، وارث خان دی، خاجي اسرار الحق دی یا خاجي محمد اسرار دی. د دوی کوششونه هم ستایو چې دا د دوی کلیو او د دوی د مشرانو خاطر وکړو. نو میجر صاحب راغواړم چې په دغه ډي آر سی هم لږې خبرې وکړي او په دې حواله سره هم لږې خبرې وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله. ما سره په سټیج ناست کرنل جانزیب، میجر صدیق او زما ګڼ شمېر ملګري د ډي آر سی بللې شوي ملګري او نور ډېر قدرمن مشران ما سره په سټیج ناست، جید مولاناګان صاحبان هم پکې دي، مختلف دغه سره ګوندون سره لرلو والا کسان ناست دي او مخامخ ماته ناست سپین روبو، زما همزولو، زما بچو، السلام علیکم. یقینا نن ډېره د خوشحالۍ ورځ ده، ډېر ښایسته محفل دی. په کوم محفل باندې چې الله تعالی خوشحالیږي نو پیشه چې دلته انوارات ورېږي، ځکه روغه چې ده دا د الله خوښه ده او دا دوه ګروپه زه به ورته دوه ګروپه به ورته نه یم، زه ورته یو خاندان ویم. پوه شوې؟ دا خاندان چې خپل منځ کې دغه شي نو د دوی به زور نورم زیات شي. پوه شوې که نه؟ په دې علاقه به نورم اثر رسوخ زیات شي او خلک پهې عبرت واخلي چې دغه شانتې دغه د خدای جوړ کړل او شیطان یې دوکه کړ. نو دغه شانتې خدای دې مطلب دا د دوی له نورم مطلب ژوند ورکړي، نور دې مولا الله تعالی قدر ورکړي چې دغه شان دوی د جرګې خبره ومنله او چاته چې د جرګې منلې ده نو هغوی له الله تعالی قدر ورکړی دی او الله چې قدر ورکړي نو هغه به څنګه قدري؟ نو الله تعالی دې دا زموږ د ټولو نصیب کړي. دا محفل چې دی دا د دعاګانو د قبولیت محفل دی. نو دې کې چې تاسو دعاګانې کوئ هغه هم قبلیږي ځکه چې دلته روغه کېږي او الله په روغه ډېر خوشحالیږي. بل د ډي آر سی د ممبرانو زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم. مخکې دوی په ډي آر سی کې به روغې کولې، اوس کور په کور باندې ګرځي او مطلب دا دی چې کوم ځای کې هلې ځلې وي هغې کې خپل مطلب دا دی حق ادا کوي. خالد خان او خالد خان سره چې کوم د دې علاقې مشرانو هغوی ډېر غټ کار وکړو، زه هغوی له ډېره ستاینه ورکوم او ډېر په قدر په نظر ورته ګورم او خدای دې وله نورم همت ورکړي. د دې سیله موږ نه شو ورکولی، د دې سیله به الله ورکوي وله. بل راځئ چې نن اقرار وکړو چې د دې خپلو بچو د اوږو نه دا ټوپکې کوزو کړي او لاس کې وله قلم ورکړو. راځئ چې دې علاقه کې رڼا خوره کړو. راځئ چې د فولادي زنځیر کړی جوړې شو او خپلو بچو له روښانه سبا ورکړو. ځکه چې موږ ډېر وروستو پاتې شو، خلک ډېر مخکې لاړل. دا ولې چې موږ په انا کې راشو،
موږ په تیش کې راشو دا انا دا تیش دا لفظونه چې دي دا الله تعالی سره خوند کوي انسان سره عجزي خوند کوي نو چې کله ته اوږه ټیټه کړه نو الله ستا عمل شو نو چې الله دې عمل شي نو کوم ځای ته به ته رسې نو دغه شانتې دی دې خاندان له د خدای ډېر قدر ورکړي چې د دې مشران یې ومنله او دې مشرانو له دې الله تعالی د دې وسیله ورکړي